عمران خان غړې پټ کړه دغه ټوټل رپورټ چې کوم راووته نو هغه رپورټ حواله سره نوی وزاره ټول غلو اوس پرون ما د 100 روپو ورول دي او دلته 300 روپۍ او تولوله ده نو هغه اخیستنې شو نور تنګ شي په خپل ژوند او په خپل ژوندۍ باندې ټول ورځ سړی مزدوري وکړي رشکه وچلي ماښام خپلو بچو له کیلو ټماټر نه شي وړی د دې ژوند نه خو بهتره دا ده چې سړی پته او دا خلک اعلان وکړي د غریب خلک د غریب طبقه ختمه کړي ډېر کسان پکې جګړه هم کوي نو چې کم کسان جګړه کوي نو موږ وایو بس تاسو مه راکوئ پیسې او بری چالم نه ورځي موږ دا نه وایو چې کم سړی خراب دی کم صحیح دی هغه الله ته پته چې څوک خراب دي څوک صحیح دی هر سړی پیژني نن سبا هغه پخوانی دور نه دی جو سړی پټ شي زه به څه ووایم خو بیخي بس حالات تباه و برباد دي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو نن د پیر بابا په بازار کې موجود یم بیګا حکومت بیا پېټرول ګران کړی دی د اوسه پورې چې بکلم پېټرول ګران شو نو موجوده حکومت په ډیر زیات تنقید کا په سابقه حکومت باندې نن د دې حکومت په حواله سره او د پېټرول په حواله سره د پیر بابا د عوامو تاثیرات خپل تاسو ته راځي زما سره اوسه بیګا بیا پېټرول ګران شو د دې په حواله باندې سوال غواړي تاسو ډیر شکریا چې په دې موقع باندې تاسو د کوریج ورکوي د اویرنس لپاره بیګا چې پېټرول ګران شوی دی د دې په پاکستانی عوام باندې خاص کر په غریبه طبقه باندې ډېر غلط اثرات دي ځکه چې کوم ګورنمنت راغلی د پی ډي ایم په نوم باندې او د رژیم چینج په ترو باندې نو هغه د خلکو د خوالي لپاره د هغې دغه چې خلکو ژوند چې دی هغه به اسان کړي خو هغه وروسته ورته چې دی هغه ګرانېږي پېټرول په عالمي منډۍ کې ډېر ارزان دی او په قسمتۍ نه زموږ په ملک کې د دې پی ډي ایم حکومت ته راتلو سره هغه چې دی نو 70-80% چې دی هغه ګرانېږي او دې ارزان کې 4 روپۍ یا 15 روپۍ او ګراني چې نو 15 او 20 او 30 پورې 35 پورې ختلي دي نو په غریبو خلکو باندې د دې ډېر زیات چې دا بوج ورځ تر ورځ هغه چې نو سیوا کېږي یاره چې مخکې به هم 2000 روپۍ کولې اوس هغه 1000 روپۍ هم نه کوي نو ډېره ګراني ده ډېر هر څه یې راته ګران کړي دي او بچي دقه شان راته ناست دي ماښام ټوله ورځ وګرځو ماښام له 200 روپۍ په ټیزونو پیدا کوو نو پېټرول خو ګران دي دا رشکو والا وایي چې موږ له وارم نه کوي خو په هر حال موږ ورته وایو چې را ګزاره کوئ دی خو عوام هم غریبانان دي او مطلب یوازې پېټرول نه دی کې موبایل ګران شو دی کې هر یو شی ګران شو ټیک شوه نو مطلب دا زموږ حکومت ته دا گزارش دی چې لکه ګزاره وکړي غریبي د نو څوک دغه زموږ مجبوري ده یو 80 روپۍ ټیکټ دی صرف زمونږ ځای ته آن جان 160 روپۍ شوي نو ګټو څه چې وګټو نو هغه دومره کې زموږ سره ټایم ګزاره پې کېږي نو د اوس څومره دیاړي کېږي د ورځې 200 روپۍ دیاړي ورکړه او د دې نه مخکې به څومره 100 نو په هغې کې به ګزاره کېده یا په موجوده حالت کې ګزاره کېږي یاره نه کېږي پکې ګزاره ګراني ورځ سره د بفر روانه ده بیا د خوراک څښاک دپاره څه سهاره بس مړه دغه د ټایم ګزاره کېږي نو دوکانداران خو نن سبا ودار هم نه کېنو بیا ودار نه کوي خو بس سوال میناتو ته کوم او ستا کمایي د پېټرولو نه ده نو په دې باندې سوال غواړي یاره بس پېټرول ډېر زیات ګران کړي دي او خدای شته چې زمونږ مزدوري ډېره زیاته خرابه کړې ده نیم پریمه خلک چې دی هغه پیاده ځي اوس موږ سره په رشکو کې داسې خاص کسان ځین نه لاول به موږ د 200-300 روپو پېټرول سیزل اوس کم از کم د 500-600 روپو 700 روپو پېټرول موږ سیزو د پای کې به موږ کور ته سوړو په دې کې موږ چینی سوالو وړي به سوالو وړه به سوالو د موږ حکومت ته اپیل دی چې مهرباني دی وکړي او په موږ باندې د لږ رحم وکړي بل خلک خو په ټیکټونو باندې هم ډېر زیات جنګونه کېږي او جی او لکه 15 روپۍ چې د سیوا کړې چې به جنګ دله درځي موږ خو دا ویل غواړو وروره چې موږ خو دې نور تنګ شوي په خپل ژوند او په خپل ژوندۍ باندې ولې چې موږ خو د رشکې ډریوران یو چې رشکه چلو اول 100 روپۍ کرایه وه تواړی ته اوس 120 شوې ده په 120 کې هم موږ له واره نه کوي بالفرض کا مهنګایي دا حالات داسې حد له تللي دي چې موږ هر سړی په خپل ژوند پورې ستومانه شوی دی که موږ ټوله ورځ رشکه وچلو اول به موږ 1300 1900 2000 روپۍ ورځ راوړه اوس پېټرول ګران شوي دي کرایه څوک په مینه محبت سره هغه 120 روپۍ کرایه نه ورکوي خو بیا هم موږ هغه 120 باندې څوک 100 راکوي څوک 110 راکوي زموږ سره سرکاري طور زموږ سره لیش نشته دی خو موږ ډریورانو د خپل مناسبه کرایه 20 روپۍ سیوا کړې ده خو لیکن په هغې کې هم موږ له وسواره نه کوي اول به موږ 1500-1600 روپۍ ورځ راوړه اوس موږ 1800 روپۍ په دې کې بچت نشو کولی اخر موږ له موجوده حکومت نه موږ دا ریکویسټ کول غواړو چې وروره مهنګایي ده هر سړی غریب دی هر سړی په خپل ژوند زندګۍ پورې ستومانه دی ټوله ورځ سړی مزدوري وکړي رشکه وچلي ماښام خپلو بچو له
دړی چینی نشي وړی کیلو ټماټر نشي وړی د دې ژوند نه خو بهتره داره چې سړی دا حکومت او دا خلک اعلان وکړي د غریب خلک د غریب طبقه ختمه کړي او د خانانو خان بادي د جو خپل سمې به هر سړی کوي. لاول به دې دورې څومره پېټرول استعمالېدو او اوس څومره اول به 400 450 روپو پېټرول به خواړه اوس د 600 650 روپۍ پېټرول خوري او کرایه چې دا کرایه څوک په مینه باندې څوک 120 روپۍ کرایه نه ورکوي. اخر موږ به دا خلک څه چل کوو؟ موږ به کمې غاړې ته ځو. موږ بل حکومت نشته بل ملک نشته دا پاکستان دی لا اله الا الله په نوم باندې آزاد شوی دی. اخر دا خلک په څه چل کوي چې زما ماشومه ده هغې باندې څپله ځي ما ډاکټرانو ته دنیا ډاکټرانو ته دغه کړه او بیا هغې نه وروسته داسې حالت ته تللی یم چې قسم په خدای چې د ماښام دړی اوله ځان نشه اخیستی اوس پرون ما د 100 روپو ورول دي دا هغې باندې زمونږ اوس دیالي نشته دیالی پسې ګرځو دا پنډۍ هم ماتې شوې دیالي میلاویږي نه اوس څه وکړو اخرې او دلته 300 روپۍ یو تولوله ده نو هغه اخیستی نشي شو او د دې بیمارۍ د لاسه دل سخت خراب شوی یم. بسم الله الرحمن الرحیم. مهرباني یار چې تاسو تپوس وکړو نو دا خال یوازې زمانه دی خو تاسو د ټول رکشو والا دي خلکو نه تپوس وکړئ د دې د کور چولې په دې رکشو چلیږي چې ته بس دلته پېټرول ګران کې نو یوازې پېټرول نه دي د دې د کور چولې په دې رکشو چلیږي چې ته بس دلته پېټرول ګران کې نو یوازې پېټرول نه دي د پېټرولو سره سره ستا هر شی خیږي هی سره ستا کرایه وخته کم دکانداران چې سامان نه وړي هغه سره وختو نو بني چالم نه ورځي. موږ دا نه وایو چې کم سړی خراب دی کم صحیح دی هغه الله ته پته چې څوک خراب دي څوک صحیح دی او هر سړی پیژني نن سبا هغه بخانه دور نه جو سړی پټ شي نو مو خدا وایي زموږ په مل دی الله پاک زموږ په حال او زموږ په ملک په دې الله پاک رحم وکړي او هغه پیسې لري الله وکړي زموږ ټول مسلمانانو پکې خیري. مهنګای خو ډیره زیاته ده نو سو پېټرول ګران شو راغې سره ستاسو ټیکټونه هم چې دی هغه سیوا کوي بیا سره خلک په هغې باندې شرمونه جنګونه کوي نو یاره موږ نه یې سیوا کړي ځکه نه سیوا کوو که نه چې زموږ سره په رشکه کې ځي یو غریب سړی ځي زموږ سره په رشکه کې هغه سړی ځي چې سکول ماشوم به ځي یو غریب سړی به ځي نو چې موږ به سیدي شي کرایه هم سیوا کوو نو هغه خلک به چېرته ځي نو موږ یونین خو دا فیصله کړې چې موږ به کرایه سیوا کوو موږ ورته وایي چې نه زه اصل کې د پاچاګرۍ د رکشو صدر یم د دې یونینو نو دې بل زما ته وي چې پېټرول نه ما ورته چې موږ کرایه سیوا کوو په رکشه کې خو زموږ سره یو غریب سړی ځي مالدار سړی خو ځان په موټر کې ځي په موټر سایکل باندې به لاړ شي خو غریب سړی ځي چې هغه پسې موږ کرایه سیوا کوو هغه به چېرته ځي نو الله دې خیر وکړي او د الله نه به د خیر سوال کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ډېره مهرباني. بس یاره مونږ خو به دا ووایو چې غریبي ده او مونږ سره خو مالدار سړی نشي تللی ستا خبره خو دا ټول غریبانان دې مونږ سره ځي خو مونږ پیسې لږې زیاتې والو هغې وایي ولې تاسو پیسې زیاتې لرئ مونږ وایو مونږ واره نه کوي که نه پېټرول ګران دي په دې وجه باندې مونږ هغې سره دغه وکړو نو ښه جنګ جګړه هم پکې راشي ځکه چې ډېر کسان پکې جګړه هم کوي نو چې کم کسان جګړه کوي نو مونږ وایو بس تاسو مه راکوئ پیسې خیر او الحمدلله ګزاره خو کېږي او اصل کې مونږ پېټرول ګران دي پیسې خو ښکلې کېږي خو چې پېټرول مونږ هلته واچو نو ګزاره بیا نه کېږي بیا څه نه پاتې کېږي پکې پېټرول بیګا بیا ګران شوي دي او د پېټرولو د ګرانېدو د خوراک د اشیا سره هم ډېر زیات تعلق دی دې په حواله سره سوال غواړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول ناول ستاسو او ستاسو د پوره ټیم ډېر زیات شکریا ادا کوم. اصل کې دلته کې دوه مافیاز دي یو پی ډی آی دا یو پی ډی ایم دی. پی ډی ایم هغه د ټولو پارټیانو چې کوم هغې یو ډاکو مومنټ رخ کړی هغه دی او بل په یو نوي پاکستان او د اسلامي پاکستان او خلکو د دوکه کولو د 50 کروڑ نو 50 لک کورونو د 1 کروڑ نو کرو دا و خلک چې راغونډ شي دا غینوم پی ټی آی دا دې کله د مهنګای دغه بم چې کم دی دا په خلکو باندې راتاوي بیګا یو بل بم د پېټرول په شکل کې چې دا غي سره ټول اشیاء چې کم دي هغه سره ګرانیږي نو 15 روپۍ بیا پېټرول ګران شو او دا د ملک مهنګای او لوی بم چې کم دی دا راتاوي وخت پر وخت او دا خلکو ته د ډوډۍ چې کوم غربت ته لګا دا هغه ورسته ورځ سیوا کیږي د غریب سړي چې کوم دیاړي دا 1500 روپۍ هغه 1500 روپۍ چې کم دی پای باندې دغه ځان له خپل وړو تنظیم نشي کولای د میډیسن تنظیم نشي کولای نور د کور چې کوم ضرورت دي هغه به سر ته نشي رسولای نو موږ برپور د دې مزمت کو د خپل ټاون اجلاس موږ راوخته پای کې یو متفقه وکړه چې کوم دی د خلاف منظورو یو رد دا وایي چې موجوده کوم حکومت چې هغه په پی ټی آی
دی حکومت باندې ډیر زیات تنقید کاو چې د پېټرول ګران کړو اوسنی حکومت هم دغه پېټرول دغه اقدام چې د عوام دشمن اقدام چې دا کی د دې په حواله سره د دې حل څه دی او د تاسو وایي چې حکومت د عوامو په مسله ختمولو یا حل کولو کې سنجیده ولې تاسو د حل خبر وکړو نن سبا خو زموږ نېشنل یو ناره دی حل صرف جماعت اسلامي دی جماعت اسلامي ځکه دی چې کله تاسو ریسنټلی وګورئ نو دلته یو رپورټ راغی د توشخاني نو هغه والي سره په مخ کې دا و چې عمران خان غړې پټ کړه داغه ټوټل رپورټ چې کوم راووته نو هغه رپورټ والي سره 90,000 ټول غلو وړو کې غټ ټول غلو هر قسم خلک چې کوم هغه ټول غلو نو هغه د توشخاني والي سره چې د ملک یو تحفه ملک له سړی ورکی او هغه د یو سړی امانت نشي ساتلې کې خودلې نشي نو زم دیانتدار امانتدار پارټي چې کوم دا د جماعت اسلامي دا که تاسو ګورئ سید منور حسن صاحب د لور واده خو پای کې هغه ته چې کوم تحفه ملاو شي هغه تحفه د خپل لور نه سامان راواغستو د جماعت اسلامي بیت المال د جمع کو نو چې د خلکو د اقتدار ملاو شي دغه بیت المال وته ملاو شي نو ان شاء الله دغه امانتدار او دیانتدار خلک دی به خیال ساتي ټول ځوانانو ته درخواست دی چې په مختلفو کوکلانو روبه سي کېږي مو د جماعت اسلامي مرګتیا او ان شاء الله الله تعالی به په دې ملک اسلامي انقلاب هم راولي دا غریبانو مسایل او غربت هم ختمي ملګرو تاسو د پیر بابا د خلکو د عوامو مسلې چې تاسو اورېدي د بل پروګرام پورې ما لره کې اجازه دلو الله پامه